अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बारा के लगे ख़बरें नोरे को टॉपिक मुंगा निम कड़व और चे सपाती उपके नवा इंशाअल्लाह नन डिस्कस को फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट लग रिवीजन को चे मुंगा प तेर लेक्चर के सो वैल्यू नो तेर लेक्चर के चले तेर लेक्चर के माता उस्ता द फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बारा के मेन चिकम वर्किंग प्रिंसिपल ले हम माता उस्ता डिस्कस करे चे मैं मुंग सर चले यो मेटल सरफेस वी बागी मान कला फोटॉन स्ट्राइक शी ने दागी मेटल सरफेस नगा इलेक्ट्रॉन उबासी जगह इलेक्ट्रॉन उबासी नो मुंग सरा द्वा दलता द्वा इलेक्ट्रोड्स लगी दिली दी एनोड और कैथोड आगा चले चिसंगा इलेक्ट्रॉन हुआ तो नगा एनोड अट्रैक्ट की और दगा से चले दगा से मुंग सरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू की بیا چې دی بیا تاسو ته ما ویلو چې دا فوټو الکتریک کرنٹ چې دی په اپلایډ پوتنشل باندې ډیپند نه کوي ٹھیک شه او بیا چې بیا موږ دا گراف ډیسکس کړو ما تاسو ته ویلو چې موږ سره هائی انټنسټي والا گراف ته او د لو انټنسټي والا گراف ته ٹھیک شه دا غي موږ پوتنشل ډیفرنس سره ریلیشن کته هو هغه چې هغه انډیپندنت دی سره چې کوم فوټو الیکټریک کرنٹ او د سټاپینګ پوتنشل باره کې د پوتنشل مینس کې چې کوم گراف دی هغه چې دی دا سره پوتنشل موږ اپلای کړی دی نیگیټیو پازیټیو موږ اپلای کړی دی هغه مینس کې موږ چې دی هغه کتلې دی ریلیشن کتلې دی بیا ما ویلو تاسو ته چې فوټو الیکټریک کرنٹ چې دنو هغه پس مزید پس باندې ډیپند کوي نو چې هغه موږ سره په انټنسټي باندې ډیپند کوي او بیا چې بیا تاسو ته ما دا خبره کړې و چې دا الکترون چې کله انوډ طرف ته موومېنټ کوي نو دې ته څه ویل کېږي دې ته فوټو کرنٹ ویل کېږي نو د دې سټاپ کولو دپاره موږ له دومره انرژي پکار ده چې هغه موږ څه چلو کو دا الکترون سټاپ کولو دپاره موږ له دوره پوتنشل پکار دی پوتنشل انرژي چې هغه څه چلو کی هغه د دې الکترون د کاینیټیک انرژي برابر راشي نو هغه ما لیکلې ده چې کاینیټیک انرژي خو چې موږ سره د هاف ایم وي سکویر برابر وي او د دې چې کومه پوتنشل انرژي وي یا پوتنشل سمپل ورته ووایه نو هغه انرژي چې هغه تاسو سره برابر وي د کیو وي نو موږ د الکترون ډسکشن کوو نو الکترون به ای وي ناټ شي دا وي ناټ شي دا موږ سره سټاپینګ پوتنشل دی او سټاپینګ پوتنشل چې دی په دې پوینټ باندې به چې دی موږ سره د کیتھوډ نه اینوډ طرف ته الکترون موومېنټ نه کوي بیا ما د ډفرنټ فریکوینسي چې د یو چې دی هائی انرژي ده د بل لو انرژي ده د هغې منځ کې ما د ګراف چې دی ریلیشن معلوم کړی دی نو که تاسو وګورئ په دې ګراف کې چې دی په دې ګراف کې موږ سره دوه قسمه سټاپینګ پوتنشل دي موږ سره فریکوینسیز چې دی نو یو هائی انرژي فریکوینسي ده او بل چې دی بله لو انرژي فریکوینسي ده نو هغې منځ کې موږ ګراف ډرا کړی دی نو چې کله موږ سره نیگیټیو پوتنشل سایډ ته موږ راځو نو موږ سره چې دی سټاپینګ پوتنشل چې دی هغه ډفرنټ دی د ډفرنټ فریکوینسو دپاره او که موږ د دغه منځ کې ریلیشن وګورو رایټ سایډ ته نو موږ سره پوتنشل ډفرنس منځ کې چې دی هغه ګراف چې دی بالکل سیم دی د دې خبرې خلاصه څه شوه چې موږ سره سټاپینګ پوتنشل چې دی هغه په انټنسټي اف لایټ باندې ډیپند نه کوي بلکې هغه په څه باندې ډیپند کوي په فریکوینسي اف انسیډنټ لایټ باندې ډیپند کوي او فوټو الیکټریک کرنٹ چې دی هغه موږ سره آی پی چې ورته ویلی شي هغه چې دی هغه موږ سره په انرژي باندې ډیپند نه کوي انرژي اف انسیډنټ لایټ باندې او چې کله موږ سره په یو میټل سرفیس باندې لایټ وغورځېږي نو هغه چې دی هغې کې به ډیلی نه راځي بس هغه چې څنګه په میټل سرفیس باندې هغه لایټ وغورځېده ډایرکټ په دغې نه هغه الکترون وځي ښه اوس آینسټاین چې دی نو آینسټاین دې باره کې څه ایکسپلینیشن کړی آینسټاین چې دی نو هغه پلانکس کوانټم تیوري هغې مطابق چې دی دا فوټو الیکټریک افیکټ ډسکس کړی په فوټو الیکټریک افیکټ کې هغه چې پلانک کانسټنټ د پلانک
کوانټم پلانکس کوانټم تیوري چې دی په هغې کې هغه څه ویلو چې موږ سره چې دی لایټ چې دی لایټ موږ سره ان د فارم اف انرژي وي یو د انرژي ټایپس دی ټیک شو او هغه چې دی هغه چې امیټ کېږي نو ان د فارم اف فوټان وي هغه انرژي چې دی انرژي موږ ویلو چې هغه انرژي ډایرکټلی پروپورشنلی فریکوینسي ته او فریکوینسي چې دی فریکوینسي څه شی دی فریکوینسي چې ده نو هغه بیا موږ چې کله د هغې مینس کې چې کومه ډایرکټ ریلیشن و هغه موږ ختم کړو نو موږ چې دلته ایچ پوټ کړو دې ته پلانک کانسټنټ ایچ ته پلانک کانسټنټ ویلی کېږي ای پی چې دی موږ سره هغه انرژي وه د فوټان والا او ایف چې دی فریکوینسي ده ښه بیا چې دی چې کله هم چې دی نو الکتران چې دی میټل سرفیس باندې کله هم فوټان چې دی فوټان سټرایک شي نو هغه به څه چل کوي فوټان چې کله په میټل سرفیس باندې سټرایک شي نو په دې میټل سرفیس چې کوم الکتران دی دی به څه چل کوي دی به دا انرژي جذب کی ٹھیک شو انرژي به جذب کی او دی به چې دی به ایجیکټ شي چې کومه انرژي دی جذب کی او د الکتران دا کومه انرژي جذب کړه او د میټل سرفیس نه بهر ووتو دې ته څه ویل کېږي دې انرژي ته ورک فنکشن ویل کېږي ورک فنکشن چې دی نو هغه موږ سره برابري د پای از ایکول ټو ایچ اف ناٹ نو پای چې دی پای دې ته ورک فنکشن ویل کېږي ایچ چې دی پلانک کانسټنټ دی اف ناٹ چې دی نو موږ سره هغه تھریشولډ فریکوینسي ته ویل کېږي چې هغه فریکوینسي چې د هغې نه موږ سره فریکوینسي ګریټر شي د انسیډنټ آف لایټ نو موږ سره چې دی هغه فوټو الکتریک افیکټ چې دی هغه سټارټ شي ښه چې کومه انرژي څه انرژي خو چې دی هغه الکتران جذب کړه او هغه چې دی هغه ووته د میټل سرفیس نه اوس څه انرژي به دغسې پاتې شي څه انرژي چې دی هغه به څه شي هغه به کاینیټک انرژي ته کنورټ شي او کاینیټک انرژي چې دی نو کاینیټک انرژي موږ سره برابر وي د ایچ اف ماینس ورک فنکشن برابر وي ایچ اف چې دی نو ایچ اف موږ سره د فوټان هغه انرژي وي چې کوم هغه موږ سره کوم فوټان وي نو هغې به یو سپیسیفیک انرژي وي نو هغه موږ سره ایچ اف برابر وي او موږ سره چې دی نو دا پای چې دی دا موږ سره دا ورک فنکشن دی اوس پای چې دی اکویشن نمبر 1 مطابق چې دی نو موږ سره پای چې دی دا ورک فنکشن دا موږ سره برابر دی د ایچ انټو اف ناٹ برابر دی دا پوټ که په دغې کې نو موږ سره اکویشن 2 کې به کاینیټک انرژي چې دی ایچ اف ماینس ایچ اف ناٹ برابر راشي او موږ چې دی موږ د سټاپک پوټنشل خبره چې څه وخت کړې وه ما تاسو ته وی چې په تیر لیکچر کې اوس مې دا خبره وکړه چې کاینیټک انرژي موږ سره برابر موږ چې دی هغه موږ له سوره پوټنشل پکار دی چې هغې د الکتران د درولو لپاره د سټاپ کولو لپاره سوره پوټنشل پکار دی چې هغه چې دی دا موږ سره دا الکتران فلو چې دی دا ودرېږي نو هغه چې دی هغه د هغې د کاینیټک انرژي عمره پوټنشل موږ له پکار دی نو کاینیټک انرژي چې دی هغه موږ سره اکویشن 3 چې دی دا موږ تیر لیکچر کې ډسکس کړی مو نو اکویشن 1 او 2 چې دی نو که ته وګورې نو دا دواړه موږ سره کاینیټک انرژیز دي ټیک شو ښه د دې نه مخکې چې دی فوټو الکتریک افیکټ باره کې چې دی نو دا خبره شوې وه چې موږ سره کاینیټک انرژي نه دی کاینیټک انرژي هغه به چې دی هغه به برابر وي د دقه د موږ سره چې کوم د فوټان انرژي وي او د هغې هغه ورک فنکشن وي دا چې کله موږ ماینس کړو د دې نه نو موږ سره کاینیټک انرژي د دې برابر وي دا تیوریټیکلي خبره شوې وه خو دلته چې دی دلته موږ دا د دې پروف معلومول غواړو نو پروف چې دی موږ دا د معلوم کړو چې موږ سره اکویشن نمبر 4 کې که تاسو وګورئ ایچ اف ماینس ایچ اف ناٹ د دې برابر دی او بله خبره دا ده چې که موږ فریکوینسي چې دی موږ ویلی دی چې موږ سره سی برابر وي د اف لیمډا برابر وي نو که د دې نه موږ فریکوینسي راوباسو د فریکوینسي چې دی فریکوینسي ویلیو چې دی هغه موږ دلته پوټ کړو نو هغه به موږ سره برابر راشي سی بای لیمډا او سی بای لیمډا ناٹ دا به د کاینیټک انرژي او د دې نه چې ایچ کامن واخلې نو موږ سره چې دی موږ سره به ایچ انټو سی ډیوایډ بای لیمډا ماینس سی بای لیمډا ناٹ برابر به راشي دا به موږ سره کاینیټک انرژي میکسیمم ویلو راشي اوس په دې دواړو کې چې دا سی کامن دی دا سی دې کامن کړه نو سی انټو ایچ او 1 اوور لیمډا ماینس 1 اوور لیمډا ناٹ دا موږ سره
इक्वेशन नंबर 5 शो इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 4 نه دا خبره ثابته شو چې مونږه چې کوم ساينسدان خبره کړې و د فوټو الکتریک افیکټ باره کې خبره دا کړې و چې موږ سره دا کاینیټیک انرژي چې د کاینیټیک انرژي به موږ سره د انرژي ډیفرنس برابر وي ٹھیک شو د انرژي د دې فوټان انرژي او دغه ورک فنکشن چې کوم دی دغه د ډیفرنس په برابر یغه د تیوریټیکل خبره کړه آینسټاین نو آینسټاین چې دا تیوریټیکلی خبره کړې و او په دې تیوریټیکل چې کومه دا خبره کړې و نو په دته چې د نوبل پرایز ملاو شو او دلته چې دلته کومه د ایکویشن ته وګورو نو دلته چې موږ سره تیوریټیکل او میتھمیټیکل ریزلټس تقریبا سیم رالل ٹھیک شو دا ما لیکلم دي چې فار ایکسپریمنٹ اینڈ تیوریټیکل ویلیو از سیم نو ایکسپریمنٹ او د تیوریټیکل ریزلټس چې موږ سره تقریبا سیم رالل او بل خبردار چې کوم موږ سره د فوټان د انرژي دا کله لیس شو د پای نه دا پای چې ما ډیسکس کړی دا ورک فنکشن چې کله هم د فوټان انرژي د دینه کم شو نو موږ سره چې موږ سره به د الکترون چې دا به د میټل سرفیس نه نوځي نو دا چې دا موږ سره فوټو الکتریک افیکټ فوټو الکتریک افیکټ چې دی هغه ټول به ډیپند کوي په دغه باندې انسیډنٹ فوټان هغه انرژي باندې به ډیپند کوي چې مطلب دا د فوټان انرژي چې دی هغه چره د ورک فنکشن نه کم وي نو مطلب دا دی هغه وخت چې د میټل سرفیس نه لایټ د میټل سرفیس نه به الکترون نه ایجکټ کیږي خبره اوس په دې کې چې د تھیوري کې چې نو دا چې کلاسیکل فزکس هغه کوم رولز او چې کوم لاز او غي په اپلای کړل نو دا تھیوري چې د تھیوري دا ریزلټ چې دا کلاسیکل فزکس نه سټیسفای کول هغه چې د غسو لومبنه چې د لومبنه خبره دا فیلیئرز اف کلاسیکل فزکس لومبنه خبره دا و چې موږ سره کوم دا فوټو الکتریک افیکټ نو هغه په هر فریکوینسی اف لایټ باندې کیږي مطلب دا موږ سره هر قسمه فریکوینسی وي د انسیډنٹ لایټ نو مطلب دا هغه فوټو الکتریک افیکټ پکېږي خو او چې کومه انرژي وي د فوټو الکترون نو هغه چې هغه به انکریز کیږي انټنسټي اف انسیډنٹ لایټ سره مطلب دا دی چې د فوټو الکترون هغه انرژي چې هغه به انکریز کیږي سره انټنسټي اف انسیډنٹ لایټ سره خو چې ایکسپریمنټلی موږ دا خبره ولیده چې نه فوټو الکتریک افیکټ په اله کیږي چې کله دغه فریکوینسي نه دغه د تھریشولډ فریکوینسي نه سیوا شي چې کله تاسو سره فریکوینسي د تھریشولډ فریکوینسي نه سیوا شو نو موږ سره به د فوټو الکتریک افیکټ اکر کیږي او بل چې کوم انرژي وي نو هغه چې هغه په فریکوینسي باندې ډیپند کوي په فریکوینسي به صرف ډیپند کوي او په انټنسټي به ډیپند نه کوي دا خبره چې انرژي چې انرژي د فوټو الکترون انرژي چې بس صرف په فریکوینسي باندې ډیپند کوي دا په انټنسټي باندې ډیپند نه کوي دا موږ تیر هغه ریزلټس کې دا خبره کړې و تیر لیکچر کې ها بل چې کوم فیلیر دی کې راغلی نو هغه دا چې موږ سره اوس هغه الکترون چې دی بلکې هغه لایټ چې دی لایټ هغه ویک بیم اف لایټ دی مطلب دا دی هغه د لایټ هغه انټنسټي ډیره زیاته کمه ده نو هغه به چې دی هغه به الکترون چې دی الکترون وباسي دا د دې خبره دا کړې وه چې مطلب دا دی موږ سره د لایټ هغه انټنسټي کمه ده نو کوم ډیر وخت لپاره میټل سرفیس ته هغه لایټ مخامخ کو نو هغه به چې دی څه چل به کوي هغه میټل سرفیس کې چې کوم الکترون دی هغه به انرژي جذب کوي لږ ټایم دپاره به جذب کوي او چې انرژي کله ښه برابر شو برابر یې جذب کړه نو بیا به څه چلو شي هغه الکترون به د میټل سرفیس نه اسکیپ شي خو دا خبره غلطه ده ځکه چې موږ سره کوم دا پروسس د فوټو الکتریک افیکټ والا پروسس دا موږ سره انسټنټینیس پروسس دی مطلب دا ډیر زر کیږي الکترون چې الکترون به ایجکټ کیږي په څومره ټایم کې 10 کی پاور -9 سیکنډ کې به چې څنګه په دې لایټ ورځي کې نو 10 کی پاور 9 سیکنډ کې به موږ سره د الکترون څخه چل کیږي دی به میټل سرفیس نه بهر وځي
او کنډیشن دی لپاره ساره څه دی د انسیډنټ لایټ هغه فریکوینسي چې دی هغه به همیشه د تھریشولډ فریکوینسي نه سیوا وي نو هله به چې د موږ سره به دا الکترون چې دی د دې میټل سرفیس نه وځي نو دا موږ سره فوټو الکتریک افیکټ و امید دی تاسو به پرې ښه پوه شوي که تاسو څه قسمه کوېسچن وي دې ټاپک سره ریلیټډ نو تاسو زما نه کولی شئ